الله رب العزت چې کله تا نه خفه شي، تا نه ناراضه شي، نو تا نه مال دولت نه اخلي، تا نه ګاډي بنګلې نه اخلي، بلکې تا نه د سجدې توفیق واخلي. ته بیا الله رب العزت ته سجده نشي لګولی، ته بیا عبادت نشي کولی. نو ډېر خلک په تاسو کتلی وي چې هغوی سره ډېر مال دولت وي، جایدادونه وي، ګاډي بنګلې وي، خو دومره توفیق هغې ته نه میلاویږي چې الله پاک ته سجده ولګوي، د الله پاک عبادت وکړي، د الله پاک ذکر اذکار وکړي. هغوی نه الله پاک خفه وي. نو ته خفه کېږه مه، که تا سره مال دولت نه وي، ګاډي بنګلې دې نه وي، خو د الله پاک عبادت کوي، الله پاک ته سجده لګوي، نو تا نه الله پاک راضي دی، تا نه الله پاک خوشحاله دی. نو ته هم خوشحاله شه. او که چا سره ډېر څه دي، ټوله دنیا دی ورسره، خو هغه سجده نشي لګوي، د سجدې توفیق هغې ته نه میلاویږي، نو دین الله پاک خفه دی، الله پاک ورنه ناراضه دی. نو په داسې مال دولت باندې به څه کوي؟ په داسې ګاډیو بنګلو باندې به څه کوي چې تا ته الله پاک د سجدې توفیق نه درکوي؟ تا نه الله پاک خفه دی، تا نه الله پاک ناراضه دی. د دنیا خو 2 ورځې ژوند دی، دا فاني کېدونکی دی. دا مال دولت، دا ګاډي بنګلې به تا نه پاتې کېږي، صرف به تا سره نیک اعمال قبر ته ځي، او دلته ته نیک عمل کوی نه شي، ځکه تا الله پاک خفه کړی دی، تا ته الله پاک د نیک عملو توفیق نه درکوي.